بلند کی او د لوی سفر د آخرت او الله تعالی آسان کی د دنیا نه رحلت فرمایله ده محترم ورونو مرګ به موږ ټول باندې راځي د مسلمان او د کافر پاکیده کې فرق ته کافر عقیده دا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين چې دنیا دا زندگی دا چې مرګ راغی بس انسان ختم شو بیا دینه بعد څه شی نشته دغه وجه ده چې کافر د مرګ نه ډیر یریږي چې داغه تمام محور چې دا ژوند دی او د دنیا دا زندگی دا مسلمان عقیده دا چې مرګ سره انسان ختمیږي نه د انتقال راځي د یو عالم نه بل عالم ته امام غزالی رحمت الله علیه یو فلسفه بیانوي هغه فرمایي چې انسان ازلی نه دی خو ابدي دی ابتدا نه نو او چې کله دی پیدا شو بیا په د باندې فنا نه راځي د انتقال راځي د مور د ګیډې په عالم کې وي یو محدود زندگی وی التا د دنیا بهر نظام نه نی خبر نه التا دا تصور راتلی چې بهر مروي دنیا دا نور د سپوږمۍ د ازمکه اسمانونه ایو مخلوقات د الله تعالی نظام چلیږي دا تصور په محدود جهان کې په محدود ځای کې د نشرات لې بیا دا غیر نرسو دنیا عالم تراشي څومره زندگی د مقدر وي هغه زندگی تیر کی دا هر څه دی وویني الته چې وتسویل شوی چې دلته د دومره لوی عظیم شان بهر دنیا دا دنیا دی وویني په دې کې زندگی تیر کی او دینه لاړ شي بیا دینه انتقالو کی عالم د برزخ ته برزخ دا یو پوره نظام دی دا د قبر ته نه وای برزخ حائل ته وای پردی ته وای دا د آخرت او د دنیا ترمنځ یو حائل دی او یو پرده ده علما فرمایي چې عالم برزخ داسې یو عالم دی چې دلته یو تعلق د دې د دنیا سره دی بل تعلق د آخرت سره دی دنیا سره تعلق دا دی چې سړی دلته خپل مړی د پاره دعاګانې کوي دغه د پاره تلاوت کوي هغه د پاره ذکر او اذکار کوي هغه د پاره خیر خیرات کوي هغه وته بخین او هغه وته رسی یا حدیث مبارک کې راځي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا عن ثلاث چې انسان کله وفات شي نو درې سيزونه دي چې هغه د مرګ نه وروسته وته رسی په ټولو کې اول علم د علم ينتفع به چې علم یو انسان حاصل کړي او دا علم د خوريږي څومره سلسله د جاری وي دا ټول مینس کې معلمینو ته الله تعالی دا هغه اجر رسي الله تبارک وتعالى دی خانواده ته او دی خاندان ته داسې مشران ورکړیو که حضرت الشیخ مرحوم ډیر لوی دغه فوزات دغه برکات دغه خدمات د دین لپاره علمی میدانونو کې سیاسی میدانونو کې د دعوت او د واس په میدانونو کې او د روحانیت په میدانونو کې ډیر لوی مقام حضرت شیخ ته الله تعالی ورکړو بیا دا غي نرسو کړه غي بچی دي حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم یا دا غیرونه څومره چې الله تعالی ته ډیر لوی کار اخلي او الله د نورم په دې کې خیر او برکت واچي دا د دې والدینو خصوصا د مور په دې کې ډیره لوی حصہ ځکه اصل تربیت اول د بچی چې د هغه مور کوي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې بچی مثال د سپین کاغذ دی سپین کاغذ باندې چې تسلی کینو هغه په نقش کیږي او اوله مدرسه د دې بچی د پاره د مور غیږ ده د مور غ حرکات سکنات دغه خبره د هر څه د بچی په ذهن کې او دغه په ځل باندې نقش کیږي
او بیا هغه شان د هغه تربیت کیږي دا لوی اکابرینو تاریخ چې تاسو وګورئ نو حیران بشئ چې دا غي رستو دی امور کرداري او ډیر لوی کرداري د هغه مور دا نن چې تاسو سوینئ دا د هغه مور کردار دی الله تبارک وتعالى دې دغه درجات بلند کړي په دې هر سیس کې هر یو طالب علم کې او د هر یو طالب علم په علم کې د هغه باقاعده حصہ ده الله تبارک وتعالى دې ورسي نو دا عالم برزخ ته سړي درسي دویم نبی رسول الله فرمایي صدقه جاریه ده او دریم نیک اولاد دی چې هغه د انسان د پاره دعا کوي نو دا داسې بختوره زنانه و چې دا درې وړه سيزونه الله تعالی دې په حق کې دا جمع کړي دي او الله دې نور متا اجرونه نصیب وګرځي بیا د هغه نه بعد چې سره قبرستان ته لړ شي دعاو کې د غي د پاره سلام واجب په غي باندې احادیثونه ثابت را جمعې پرز باندې چې انسان په حالت او کیفیت باندې وي الله تبارک وتعالى هغه ته د فرشتو په ذریعہ سره دا خبر ورکړي فلانه بندر غله د استاد لپاره دعا کړې ده استاد لپاره هغه د مغفرت سوال کړی دی نو دا او دیو جن نبی رسول الله والسلام چې دا پورا حکم امت ته بیانې چې تاسو کله قبرستان باندې تیریږئ په غي باندې سلام او یې د پاره دعا غواړئ دا هغه تعلق ته چې د عالم د دنیا سره د په برزخ کې او دویم تعلق د عالم د آخرت سره دی د آخرت سره تعلق دا دی چې کله انسان د مرګ وخت راشي نو فرشته د مخامخ شي ملک الموت حدیث مبارک کې راځي چې دا دنیا د ملک الموت مخ کې داسې ده لکه یو تالی کې چې دانی پرتی او د هر سړی ته 15 ځله ګوري درځي چې چا وخت برابر شوی بس پای کې بیا انتظار ني لا استاخرون ساعتا ولا استقدمون بیا هغه فرشته د موت چې کله دته مخامخ شي او د مرګ وخت برابر شي دته وستا یو لحظه پاتې ده او بیا د هغه نرستو د انسان جبه بند شي او د روح قبض کېدل چې د هغه شروع شي بیا د عالم د برزخ تلاړ شي او د آخرت احوال دلته نه شروع شي نو د عالم د برزخ دویم تعلق د آخرت سره دی بیا جنت ویني دوزخ ویني خپل مقام ویني او خپل حالات ویني مذکر رسول رحمت الله علیه یو عجیب خبر بیان کړی دا هغه فرمایي چې په عالم د برزخ کې حجاب نشته حجابات چې د هغه حالت ټول اوچت شي خورونو د عالم د برزخ او د قبر سخترین ځای دی د آخرت د احوال لړمبه حالت ته او سخت ځای دی آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه نبی رسول الله جنت لیدل دی دوزخ لیدل دی معراج ته تشریف وړی دی دا هر څه لیدلی الته سزاګان لیدلی د مختلفو ګناهونو د اعمالو حضور رسول الله فرمایي چې د قبر نه سخت منظر دا ما چې تاسو سترګو باندې لیدل نو الله تبارک وتعالى د تاسو ټول موږ ټول ته آسان کی محترم ورونو دا نن سبا تاسو چې موږ په کوم دور کې یو دا سخت د فتنو دور دی زما علما او حضرات ته په هر ځای کې دا درخواستي دلته دا درخواست په علما او مشرانو ته کوم چې دی وخت د علما او ذمہ داری دا ده چې د فتنو سره څومره متعلقه حدیث تی په کتابونو کې دا ټول مونږه بل استیعاب متعلقه او عوامو ته ورسو ځکه چې د هر دور جدا فتنی زمون حضرت الشیخ مفتی فرید صاحب رحمه الله و فرمایل چې د علماء د پاره په هر زمانه کې جدا امتحان او جدا فتنه وي د هغه فتنو مقابله د علماء ذمہ داری وي د علماء د وخت چې هغه د هغه فتنو مقابله کوي نو چې فتنه موږ اول خپل او پیژنو او بیا د هغه فتنه خلکو ته کار کو عوامو ته او د هغه فتنې مقابله چې په کوم انداز باندې وي په هغه انداز باندې هغه فتنو مقابله کو نن سبا ډېر شدید دور د فتنو تاسو ویلې ګورئ روزمره حالات بدلیږي کوم طرف ته دنیا ورسېده کله په یو شکل کې فتنه کله د کرونا په شکل کې کله په بل شکل کې حرمین شریفین ستا 2 کال بندو ننم چلته کم کیفیت دي کم حالات دي چې کوم خلک لاړ شي هغه به تاسو ته بیانوي عالمی سامراج او عالمی قوتونه اسلامي ملکونو باندې خپل خلک کېنول دي او هغه خلک خپل اهداف ته ځان رسي دا ستاسو زموږ ذمہ داری ده چې دا غي اهداف دا غي مقاصد هغه مونږ ناکام کو چې کوم د يهودو اهداف دي
کم د قادیانانو اهداف دي خصوصا زمونږ په دې ملک کې چې کم دا خلق مسلط کړي شو دا د مقصد د پاره چې دا د قادیانانو اهداف د يهود اهداف هغه یو حد ورسې خو الحمدلله چې په دې ملک کې قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ ان شخصیت موجود دي علماء موجود دي جمعیت علماء اسلام موجود دي اگر ډیر مخکې د فتنو ادراک کوي او قوم د هغې نه خبري نو هغه د جمعیت علماء اسلام او دا عام علماء عام مسلمانان د هغې په مقابله کې دي الله تبارک وتعالی دې ستاسو موږ د هر قسم فتنو نه محفوظ